بسم الله الرحمن الرحیم. منځه په حالت کې ګوتونه ټخونه وبسل دې څه حکم ده؟ معززو، ابن ماجه روایت ده نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای لا تفرقع اصابعك وانت في الصلاه. کله تاسو منځه په حالت کې وای نو منځه په حالت کې ګوتونه ټخونه ما وباسئ. کچېرې یو کس عادتي وي منځه په حالت کې قصدن ګوتونه ټخونه وباسي نو دغه ګوتونه ټخونه وبسل منځه په حالت کې دا مکروه دي. نو لہذا مو تاسو ته پکار دادی چې دغه ګوتو کوم ټخونو عادت مو جوړ کړه دا دغه عادت مو پریدو. دویم، دغه ګوتونه ټخونه وبسل دی ساید افیکټ هم شته. ډاکټران حضرات فرمای چې کله یو انسان عادتي وي او ګوتونه ټخونه وباسي نو دغه بندونه کوم دي دوی کوم پکړ دا دغه شی وسره نیسي د دې کوم کمزوري راتلی شي او دویم وخت سره سره په دې کې دردونه هم جوړیږي. نو لہذا مو تاسو ته پکار دادی چې منځه په حالت کې وي یا منځه نه علاوه وي مو تاسو دغه عادت پریدو او دغه ټخونه ګوتونه نه وباسو.